غصه کې کم یو غصه بهتره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي غصې والا په درې قسمه دي. څوک چې غصه کوي هغه په درې قسمه دي. لاولنی هغه کس ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دله زر غصه راځي او زر تی غصه ځي، یعنی په وړو وړو خبرو باندې زر غصه کیږي او بیا هغه غصه ایسته زر ختمیږي هم. نبی علیه السلام فرمایي دا دغه داسې کس دی چې د ده نه تعریف شته او نه مذمت شته، یعنی نه پکې خیر شته او نه پکې بد شته. لاولنی دا کس دی. دویم هغه کس دی چې غصه ورله لږه لیټ راځي، خو د هغه غصه هم لیټ بیا سړیږي، یعنی چې ګرم شي لاول ګرمیږي نه او چې ګرم شي نو بیا سړیږي نه، په سړولو کې هم ډېر ټایم وي. نو نبي علیه السلام د دغه کس باره کې هم وایي څه وایي دغه کس باره کې چې د دې کس دپاره هم نه څه خیر شته او نه څه شر شته، یعنی دام دغو کې دی. دریم کوم یو کس دی؟ دریم هغه کس دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په تاسو کې بهتر هغه کس دی چې غصه ورله لیټ ورځي او چې کله غصه وکړي نو بیا زر سړیږي. دا پکې څه دی؟ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا بهترین انسان دی. نو جناب غصه به ما او تا له راځي، خو دا نه چې په غصو کې بیا ما او تا څه وکړو رشتې ختمې کړو، ته به نه راځې زه به نه درځمه او سهار غصه شو تر ماښامه پورې بیا د حالتې پلتې او عجیبه عجیبه فیصلې به کې وکړو او وروسته بیا ستومانه یو. نو نبي علیه السلام بهترین غصناک کم یو کس ته ویلی دی چې غصه کیږي خو لږ ټایم پکې اخلي، زر غصه کیږي نه، او کو زر غصه هم شي که نه نو بیا ډېر زر سړیږي. دا نه چې بس بیا غلطې پلتې او بس بیا یې ټوپک راغستی او کودال او بیلچې راغستی او به داسې ناسې خورش پرش کوي او بچي او دا درز ټولو راغستی. نو د هر چا دپاره د صحیح ده غصه به کوو، غصه به کوو، زر به غصه سکو. د ټولو نه بهترین ګوټ چې کم دی ګوټ هغه څه دی د څکلو؟ هغه د غصې دی. او څوک چې د غصې ګوټ وسکي که نه نو په دې باندې پښیمانتیا د سره نشته. نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ څه کوو؟ غصه سکو.